الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد لله درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې موږ د ملحدینو دویمه ډله کوم چې د اشتراکیت قایله وه کمونیزم او سوشلیزم چې ورته وایي د هغې وضاحت وشو مولسبانو. بیا جایزه او تقابل بیان شو د سرمایه‌دارانه نظام او د اشتراکي نظام په مابین کې. مولسبانو موږ به نن زموږ د درس عنوان او خلاصه چې ده موږ به ووایو چې ارتقا د ډارون. مولسبانو یو په دنیا کې دوه نظریې روانې دي ډېر په تیزۍ سره او دا یو بل سره مد مقابل دي. یو د تخلیق نظریه ده، یو د ارتقا نظریه ده. د تخلیق نظریه ده چې الله تعالی د انسان د تخلیق د نورو مخلوقاتو نه جدا کړی دی او په دې باندې موږ سره ګڼ دلایل دي په خپل ځای کې به بیانوو انشاءالله. او دا نظریه د ټولو مذاهبو د تخلیق ده. عیسایان هم د تخلیق قائل دي او یهودیان هم د تخلیق قائل دي او تر دې پورې چې مهابارت هندومت او څونه چې اکثر مذاهب دي دوی د تخلیق قائل دي چې الله د انسان تخلیق کړی دی. بیا به دې هم ټول قائل دي او دا ټولو نظریه د ټولو مذاهبو که عیسایت دی که یهودیت دی چې اول انسان دا حضرت آدم علیه السلام دی، دا ابوالبشر دی، دا زمونږ نیکه دی. په دې کې موږ متفق یو. تاسو ته پته ده چې کله په نشاط ثانیه کې په یورپ کې څه وشو، دوی د خپل مذهب نه ځان خلاص کو، د مذهب نه بغاوت شروع کړو. نو مولوي صاحبانو هغه وخت کې دا چارلز ډارون چې دی د 1809 کې پیدا شوی دی مولوي صاحبانو. نو دوی خو د خپل مذهب په باره کې په شک کې شو چې دا مذهب خود ساخته و. قوانینو د فطرت ته به چې دوی کتل او دوی به چې د ساینسدانانو نظریې مولوي صاحبانو کتلې او هغوی به نظریه د مذهب نه خلاف پیش کوله، مذهب باره کې شک پیدا شو. تر دې پورې راتلل تر دې پورې چې ډارون کله نظریه د ارتقا پیش کړه چې باید د انسان تخلیق نه دی شوی، د انسان ارتقا شوی ده. اول خو بیگ بینګ نظریه دوی پیش کړه چې باید ماده حادثه ده. د قدیم فلسفو نظریه وه چې هغې د قدم د مادې قایلو چې هغه وایي ماده قدیم ده. دوی د حدوث نظریه هم خوښه کړله چې ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شول او کائنات د بیگ بینګ په وجه باندې پیدا شو. نو بیا چې کله د نظریه د مذهب نه خو یې انکار کړی نو دوی د خدای نه انکار وکړو، د تخلیق نه انکار وکړو. څه وکړو؟ نو ډارون دا نظریه دوی مجبورۍ نه ورپسې اوس روان دي. څه دي؟ حالانکې اوس به تاسو سوالات او جوابات وګورئ دې باره کې چې دې باندې موږ څومره سوالات کوو. موږ ویو که چېرې دا ارتقا ښه شی وي دا انسان نور ارتقا ولې نشي کولی؟ ګوره اوس د ماشي 3 زړونه دي، څو 3 زړونه لري. نو یار موږ نوره ترقي ولې نشو کولی چې زموږ یو 2 زړونه نوره پیدا شي که پیل شي چې بل وکړو؟ زموږ یو دماغ دی، د ماشي 2 دماغ دي، موږ نوره ترقي ولې نشو کولی چې یو دماغ ځان له په سپیرو کې وساتو چې دماغ دې پیل شي چې مولوي صاحبانو موږ ځان له بل وساتو؟ انسان نوره ترقي ولې نشي کولی چې مولوي صاحبانو موږ په تیاره کې موږ ځان له دا بلبونه که موټرې دي او که انسانان دي دا څه کوي؟ ځان د لار دپاره څه کوي؟ رڼا برابروي. نو موږ خپل ارتقا ولې نشو کولی چې موږ نه عقاب او هغه چرګ د دې هم رڼا زموږ نه تیزه ده. دغه شانته کې په تیاره کې لیدل انسان نشي کولی، لیکن چمګاډر چې دی دا څه شي کولی شي. دغه شانته کې د انسان د خپل ځان کې چینجنګ نور ارتقا ولې شي کولی؟ تاسو سوچ وکړئ لکه د فضلې به اوس مثال والو د شاتو د مچۍ فضله تاسو موږ ټول څه شی دی؟ شفا پکې الله نه ګرځوي، شفا للناس، شفا د پاره کې. او د انسان په فضله کې څه دي؟ نو انسان دې صرف دونه توکي ارتقا دې نور وکړي چې دا د خپلې فضلې نه دا بوی ختم کړي، موږ به ومنو. که ته وایې چې دا تخلیق نه شوی ارتقا شوی دی نو څومره سوالونه موږ ته مخې دي. موږ ولې بابا هسې رښتیا وایو تاسو زړه نه چې اوس په هوا والوځئ په دې موټر سایکل کې زه دونه تیل اچوم په دې موټرو کې سبا پرون تاسو چکر ته تللي وو په هوا به ټوله لوتې وی سیل به م بوتلی مفتي صاحب به مشر مخکې وی تاسو به ورپسې وی. دا د سړي زړه غواړي چې زه په هوا والوځم. نو موږ اوس د دې موټر ضرورت څه دپاره دی چې نو موږ وایو چې اوس هم په لکونو چې کوم مخلوقات دي هغه اوس هم موجود دي. مولوي صاحبانو ستاسو د ارتقا دا نظریه غلطه ده مولوي صاحبان، عقلي طور هم او نقلي طور هم غلطه ده. موږ به د هغې وضاحت من کوو مولوي صاحبانو. بعضې اصطلاحات به موږ نن بیانوو مولوي صاحبانو. یو نمود مولوي صاحبانو
یو ارتقا ده، یو مایکرو ایولوشن ده، یو میکرو ایولوشن ده. دې وضاحت وکړو. او ارتقا ته په انګریزي ژبه کې ایولوشن وایي مولوي صاحبانو. ارتقا کېدل د هغې وضاحت ټول په کتاب کې موجود دی. عبارت زر زر وایو چې سبق ډېر ووایو. شاباس. بسم الله الرحمن الرحیم. د ارتقاء ډارون نظریه د چارلز ډارون تاریخ پیدایش دی 1809 وفات 1882 دی. دا مذهباً ملحد و د نظریه نه چې په کائنات کې ټول حیات د یو بل سره تړلي دي. دویم ټول مخلوقات د قدرتي انتخاب نتیجه ده. د ډارون نظریه ده چې ټول مخلوق د یوې مادې نه پیدا شوي دي. دا وایي چې انسان اول شادو بیزو بیا ترې انسان جوړ شو. او دا هم د ارتقا قایل ملحدو دوی چې کله مذهب نه آزاد شو، چې کله د مذهب نه آزاد شو، نو بیا د ساينس په بنیاد دوی د مذهب او د الله نه انکار شروع کړو. د دنیا د ټولو مذاهبو د عقیده د اکثر چې انسان د جنت نه راکوز شوی دی. البته اوس بایبل کې لیکلي دي چې په دنیا کې الله رب العزت دا جنت له جوړ کړو، سو یو باغ یو له جوړ کړو دنیا کې، او دای بیا غنه بار کړلو مولوی صاحب. او زمونږ دا نظریه چې نه تخلیق الله تعالی کو به جنت ته داخل کو، به جنت نه به را بار کړل دي، بیا به موږ جنت ته ځو. او په دې باندې موږ سره دلایل دي. ډاکټر ال سلور هغه شپږته ساينسي وجوهات موږ بیان کړي بوله زبانو چې دا انسان د بایبل دا نظریه خلاف راځي چې ته چې په دنیا کې دا باغ پیدا کو به ترويستو. حالانکه ډاکټر ال سلور دا شپږته توجيهات دي بایبل خلاف هم دي بوله زبانو چې هغه څه وایي انسان شابه هغه انسان زمینی مخلوق نه دی. هغه پښپغته وجوهات ذکر کړي، ګریویټیشن ذکر کړي دي. د انسان په جسم کې بیماری نه راځي، دا موسمي بیماری راځي، او دا شاته کې ولې دایمي امراض دي. دا د ملا درد، د اډوکو درد، د ګریویټیشن د وجه نه په انسان کې راځي. دا شاته کې دا انسان څه خپل خوراک له ضرورتونو محتاج دی په نسبت د نورو حیواناتو. موږ چې خوراک خورو موږ څنګه اولې سکو صفایو وینځو به پوخو نرمې کو چې زمونږ د معدې رښتیا وایي دا کچه غوښه انسان وایي زه غوښه خورم او دا کچه غوښه وخوري دا به د معده هضم به کړي، یا دا سبزی یې راولي او دا واښه خوړل شروع کړي کوم چې حیوانات خوري هضم به کړي، نه هېڅکله نه کوي. نو دا په دې خبره کوي چې دا انسان د دې دنیا اصلي باشنده نه دا جنت نه راغلی دی مشابهانو. او د انسان تخلیق د نور حیواناتو د نور نه ګوره زمونږ تخلیق جدا شوی دی مولویانو. دوی به وایي چې نه دا د نه پیدا دی. موږ په دې کې ورته خبره کوو. شابه د دې په مقابله کې ډارون وایي چې د انسان تخلیق د لکونو کاله ارتقا نتیجه ده. یعنی دا د ذراتو نه پیدا شوی دی. انسانانو، ځناورو او مرغانو، ماهیانو، آباو اجداد دا ټول یو دي. دا انسان د مایانو نو د ټولو ستاسو نیکو د ټولو اجداد یو دي. موږ د ستاسو اجداد یو دي، زمونږ نه دي مولوي صاحبانو. شابه. او دا خبره دی هغه وخت شروع کړی چې کله د دنیا سفرونه وکړل. د ډارون د څوګلو د زیات سفر وکړو، د مختلف قسم د غلیدل حیوانات دې کې به یو مماثلت به پکې پیدا کېدلو. نو دا د هغې نه متاثره شو. حالانکه دا دومره غټ جاهل انسان چې موږ د دې جواب دا کوو چې د دې ټولو خالق یو دی. څه دی؟ د دې ټولو مخلوقاتو خالق یو دی، ځکه دا مماثلتونه پکې موجود دي. نه پوهېږئ؟ د دې جواب دا دی ښه مولوي صاحبانو. د چې کله سفر شروع کوو دا د دې عقیدې د ښکاره کول نه ویرېدو چې پادریان سنګسار کړي. بیا به ویرېدو چې هلکه که زه دا نظریه پیش کړم نو خلک به مې سنګسار به مې کړي، پادریان به مې څه کړي، سنګسار به مې کړي مولوي صاحبانو. 1858 کې خپل مشهور کتاب اوریجن آف سپیشیز چاپ کړو. دا ډارون د دې دور د عیسایانو پادریانو ویل چې بایبل کې راغلی چې د کورنۍ ارض عمر 6,000 کاله دی. آدم علیه السلام، حوا علیه السلام د جنت ته ځمکې ته راغلي. او ډارون وایي چې انسان د لکونو کالو ارتقا نه وروسته پیدا شوی. دا ذرات په خپله کې موجود دي او د یو بل سره یوځای شي او بل نوی انسان ته جوړ شي یا بل مخلوق ته پیدا شي. نو په عیسایانو کې دا عقیده اوس هم موجود ده چې دا نظریه نه مني او روشنخیاله څه کوي. هغوی مني، هغوی ملحدین دي مولوي صاحبانو. بعضې اصطلاحات دي، څلور الفاظ دي: نموده، ارتقا ده، مایکرو ایولوشن او میکرو ایولوشن. اول نمو معنا د غټېدو ته وایي. نمو معنا غټېدل، ماشوم پیدا شي بیا په مزه مزه غټېږي، غاښونه نه وي مولوي صاحبانو، د هغې نه وي څه نه وي، د انسان ډېر دغه نه وي، بیا په مزه مزه څه کېږي، ګیره نه وي، برېند نه وي. زما ماشوم لوی دی، ارمان ماته وایي یاره زما خو ګیره نشته، ما ته په مخ خلاصوه چې غټ شي بیا به دې ګیره. اوس دا نمو کېږي، څه کېږي؟ دا نمو کېږي مولوي صاحبانو. اوس د دې موږ قایل یو. یعنی په تمام مخلوقاتو کې نمو کېږي، اول وړوکی وي بیا غټېږي لکه تخم. شابه تخم دانه چې تیغ وکړي تیغ وي مولوي صاحبانو، ګوره بیا غټېږي او بیا تېغونه جوړه شي. بیا دغه شانته کې ټول موږ د دې قایل یو. دویمه ارتقا ده مولوي صاحبانو. ارتقا څه ته وایي؟ دا اوس تاسو پېژنئ چې دا یوه نوعه ختمه شي، بله نوعه ته پیدا شي. څه د انسانانو انسان مړ شي او دا ښخ کړی شي، څه د ذرات وي، څه ورسره د چینجو ذرات وي، څه د خاورې ذرات وي، څه ورسره د واښو ذرات وي. دا راجمع شي او ډز بل یو مخلوق ته پیدا شي.
د دوی دا نظریه یو نه ختمېدل او بنه حالکه دا د منطق د اصطلاحاتو نه هم دا څه ده خلاف د ملزمات دا د عقلي علومو نه هم دا څه ده خلاف د ملزمانو د ارتقا مطلب دی چې یو نوع په بلې نوع سره بدلېدل په طریقه زمانه کې په طویله زمانه کې ملزمانو دوی وی ارتقا دا کار ډېر څه دی سست دی لکونو کاله به تېرېږي ملزمانو لکه د انسان موجوده نه وه د بلې نوع نه څه شی د ملزمانو مخکې به شابه سي کوم چې بنماس ورته وایي چمزوی وایي د هغې نه جدا دی موږ وایو دا هېڅکله نه کېږي نظریه د ډارون د منطق د اصول نه هم خلاف ده ځکه د نوع تعریف موږ څنګه کړی ملزمانو په مرکال کې کلیون مقولون علی کثیرین متفقین بالحقایق شابه سي دا ټول یاد دی نو داسې کلی ده په کوم کې چې د تمامو افرادو حقایق متفق وي لکه په انسان کې عمر بکر زید ملزمان وغیره دي د دوی حقیقت او ماهیت متفق دي او دا ټول یو نه او دا اوس دا ختمه چې شي دنه د بنماس پیدا شي او دنه د اس پیدا شي او دنه د څه پیدا شي نو دا خبره ستاسو غلطه ده نو د ډارون نظریه ده چې و نه په بلې نوعي سره بدلېږي لکه انسان د بلې نوعي ترقیاتي شکل دی دا انسان اول بنماس وسو دا شادو به وروسته انسان جوړ شو دا اول میانو د پلار او نکسي جو میان وروسته بیا انسان جوړ شي ونه واسي شول او ډي ان اي بدل شوی دی موږ دا ډي ان اي سکله دا بنیاد دی دا هیڅ نه بدلېږي ملزمانو دریم نمبر مایکرو ایوولوشن دی ملزمانو مایکرو ایوولوشن معنی دا په یو نوع کې دننه بدلون راتلل یو نوع کې دننه بدلون راتلل لکه د قومیت اوس ته د داچې راوتی دي چې شپېته فوټه انسانانو د سر سره لسته کسان لس کوپړی کې لسته کسان ولاړ دي ما سره تبرکات انبیاء البم شته د تصویرونو هغه کې موږ مکمل په خپل سترګو باندې ولیدل یا تاسو یې ریسرچ کړئ قومیت او قومندار او بس خپل به غړ غټ انسانان دي چې دا یو د دې زنګون نه ولا تر خپل پورې سره لسته کسانو درته چې دونه وګدو ملزمانو نو په یو نوع کې دنه بدلون راوستلو ته ملزمانو مایکرو ایوولوشن وای دا ورته تاسو وای دا خبره بیا ساتي لکه د انسان پرنګ کې بدلون راتل د چا فقط کې غدواله یا لړوي یا قدیم انسانان او غدو وغیرہ مراد دي نو موږ د مایکرو ایوولوشن قایل یو ځکه په قران کریم او حدیث مبارکو کې وضاحت موجود ده چې دا چې قومونه تیر شوی دي چې دا لوړ قد والا سلورم نمبر مایکرو ایوولوشن ملزمانو مایکرو ایوولوشن معنی دا یو نوع چې ختم شي او بل نوع ترې جوړ شي ډارون د دې نظریې قایل دی او تمام مذاهب د دې انکار کوي ملزمان دا صرف یو نظریه ده موږ وایو چې دا ارتقا د نظریه د عقیده ده ملزمانو تاسو به اول دا سوال کوئ چې دا ارتقا د نظریه د عقیده ده وای دا نظریه د نظریه خو بتا स्टीफन हॉकिंग वही कि हम कब तक थ्योरी बदलते रहेंगे हम कभी भी ऐसी थ्योरी तक नहीं पहुंच सकते जो अटल हो نو ته چې دا نظریه ده نو ته دا عقیده څنګه ثابت شي ته عقیده جوړ کړه د تخلیق نه ټول مذاهب والا عقیده لري چې دا تخلیق شوی دی ته دین او ستاسو نظریه عقیده جوړ کړه دی به د ساينس د فارمولونو ته د عقیده جوړې ته به د اعتراضات کې ملزمانو ها نو دا ټول مذاهب د دې څه شی ملزمانو انکار کوي دا صرف یو نظریه ده چې ډارون پیش کړی دا کوم قانون نه دی بلکې د نورو نظریو په شان یو نظریه ده چې په دلایلو به دا څه کیږي رد کولې بشي نظریه د ارتقاء د ډارون او اسلام اوس وایي زر عبارت چا به نظریه د ډارون د نظریه د اسلام د نظریه سره مخالف ده ځکه چې الله تعالی په خپل انسان تخلیق وضاحت کړی دی مسلمانانو بنیادی عقیده توحید عقیده ده او د قرآنی احکاماتو پابندي ده د مسلمانانو د عقیدې مطابق قرآن کریم د انسان تخلیق بیان کړی دی د نورو نظریو منلو ته ضرورت د هیڅ د نظریې منلو څه نشته ضرورت نشته تر قیامت به نظریې راځي او فنا کېږي به ول معتزله راځي د الله تعالی څه شي د الله د صفاتو نه انکار وکړو د میزان نه انکار وکړو ډیر صفاتو د څه مسلماتو نه انکار وکړو چې اعمال به څنګه تل لګيږي نن ساينس ثابت کړ چې اعمال تل لګيږي کنه تل لګيږي ولې زبانو موږ له چا د نظریو منلو ضرورت نشته که خوارج وي که معتزله وي او که داسې دا نور دی او که نور دی او که ساينسدانان دي او که ملحدین دي ملزمانو او که د نورو مذاهب ولا دي د ډارون نظریې مطابق شابسي د ډارون د نظریې مطابق اول انسان معلومات دی وش په تل کې کاله مخکې بن ماس نه انسان کنورټ شو دا څنګه کنورټ شو ته هر شي د پاره وي الا الاربعه په کار به کنوي د پاره علت مادي علت سوري علت فاعلی او علت غایده د څه شي دی ملزمانو دا چا کنورټ کو د بن ماس نه انسان ته ته دا ډی ان اے د کم زینه راغی ور دا انسان د خپل ماده نه پیدا شوی چې دا انسان دی د ډی ان اے د کم زینه رااله ملزمان دا ستاسو بنیاد دی ماده چې نوې سپرم چې نوې ملزمانو د خځه او د سړي چې نوې موږ چې عیسی علی السلام باندې چې ویم د ملزمانو ملزمانو خیر قیادت ته نه ویل کېږي معجزه نو موږ دوی ته وایو ملزمانو چې تاسو کوم ځای ته خبر روانه ده موږ له چا د نظرې منلو ملزمانو د بل چا ضرورت نشته نو اول انسان چې تا کنورټ شلو نو دا د لپاره الا الاربعه شي دي دا ستاسو سره بل د بن ما ته چې دا کنورټ شنو د مقصد څه شي ما سره مقصد معلوم دی
چې د ژوند مقصد معلوم دی الله تعالی دا تخلیق کړی د څه لپاره د خپل عبادت لپاره مول جبانو نو ته چې د بالمان د انسان ته کنورټ شې تا سره څه مقصد دی هیڅ مقصد دوی سره نشته مول جبانو نو د ملائکو سره مشوره وکړه چې دنیا کې خپل الله تعالی د انسان د پیدا کولو اراده وکړه د ملائکو سره مشوره وکړه موږ خدا معلومه ده چې ملائکو اعتراض وکړ مول جبان چې ته داسې مخلوق پیدا کړي چې دوی بس کوي نه بتوي وي مول جبان شابه عبارت په وکړه مشوره وکړه چې زبا دنیا کې خپل نائب خلیفہ پیدا کوم نو ملائکو اعتراض وکړو شابه چې تاسو داسې مخلوق پیدا کوي چې هغه په بسمه کې فساد کوي د قران کریم د نظریه مطابق الله تعالی انسان هم په دې موجود شکل کې پیدا کړي ها مول جبان او انسان ته عزت ورکړي دی د اشرف المخلوقات خطابي ورته ورکړي دی او د مقابل کې د ډارون نظریه چې انسان د بے عزتۍ سبب ګرځیدلی دی سبب ته شابه مول جبان سورۃ بقره آیت نمبر 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون او کله چې وایي ستاره به ملائکه ته چې زه خلیفہ پیدا کوم نو فرشتو سوکو اعتراض وکړه دغه شانته کتابت سورۃ النساء آیات نمبر 1 د مول جبانو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یو نقل دلایل موجود دي چې الله تعالی ترجمه وی مول جبانو دا د یو نفس نه پیدا کړی دی مول جبانو څنګه چانا منګه شکر د انسان نه پیدا کړیو زما زه د انسان نه پیدا یم بیا زما والد صاحب دا وې د انسانان زه د آدم علی السلام ته ورسېږم مول جبانو د آدم علی السلام پورې زموږ سوره سلسله ده چې یو موږ د آدم اولاد یو موږ د چا د بنمان اولاد نه یو مول جبانو ها اے خلکو له خپل رب نو ویریږئ هغه چې تاسو یې د یو نسب پیدا کړی دی او له هغه نه یې د هغه جوړه پیدا کړې ده او له دغه پس مکه کې ډیر سړي او خځې خواره کړل مول جبانو دغه شانته کې سورۃ النحل آیات نمبر 72 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا او الله تعالی تاسو نه مول جبانو او تاسو لپاره تاسو له جنس نه جوړې پیدا کړې دي دغه شانته کې بل آیات مبارک ده ټول آیاتونه مول جبانو دا په دې باندې دلالت کوي مول جبانو چې موږ سيو د ارتقاء د وجې دنیا ته نه راغلي تخلیق شوی دی دا 205 نمبر صفحه د مول جبانو د یو مسلمان او د نظریه د دارون والا خپلو کې سوالات او جوابات د مول جبانو دا عبارت یو شابه سي د یو مسلمان د نظریه دارون والا سره مدلل مباحثه مسلمان دلیل مخکې چې په نظریه د ارتقاء باندې بحث وکړو دلیل مخکې دا خبره کوو چې سره خدای په باره کې څه نظریه ده مسلمان دې تاسو کې چې ستاسو الله په باره کې څه نظریه ده نو ملحد وای د الله په باره کې زمانه نظریه چې الله وجود نه لري مسلمان وای د خدای په وجود باندې شک کول څه وجه ده ته په آیا ارتقاء باندې ایمان لري جواب ملحد څه وای بالکل زه په نظریه د ارتقاء باندې یقین لرم او د دې په وجه د الله تعالی نه منکر شوی یم نظریه د ګوره د تخلیق د وجه نه مارته څه ویل کنه د چې کله د مذهب نه آزاد شو مذهب خود ساختونه دوی د تخلیق نه مرپسې واوړېدل او تخلیق نه وجوهات ګڼ وجوهات دي مول جبانو یو وجه پکې دا چې د عیسی علی السلام ته د خدای زوی وي څه شي عیسی علی السلام او په خپل په بایبل کې لیکلي دي چې متی کې لیکلي چې د بخار باندې سورلی کولو نعوذ بالله الله بخار باندې سورلی کوي تاسو سوچو الله تعالی قرآن کریم په غاڼه آیاتونه درکړي چې کانا یا کولانه تو هغه څه کول او د خوراک پر مور او دوی خو به خوراک کو نو خدای خوراک ته ضرورت لري هغه پانسی کو نو خدای پاک نعوذ بالله سو پانسی کول شي دا د دوی نظریه ده زمونږ نظریه چې پانسی شوی نه دی مول جبانو نو دا غړو جوهات دی مول جبانو چې دوی سې شو الها طرف تلاړو د ارتقاء او ارتقاء د مجبورۍ نو من لا اوس که خدای ومنم نو داسې خدای نه ضرورت سره چې هغه خالق نشي منلی چې خالق نشي دا و چې الله تعالی سوال زما یو سوال دی سوال کوي مول جبانو چې دا ګوره دا ستا زما یو سوال دی چې نظریه هم د ارتقاء هم دا یو نظریه ده کنه دغه د درو او د رښتیا احتمال پکې شته او کنهشته مول جبانو پکې او که حقیقت دی نو مول دوی چې بالکل دا یو نظریه ده احتمال د درو د کذب او د صدق پکې شته کنه مول جبانو مسلمان شابه نظریه باندې څنګه یقین کوي چې په هغه د رښتیا او د دروغ دوه احتمال دی نظریه کې د احتمال د کذب او د صدق شنو ته څنګه یقین کوي مول جبانو بازو منګلا ما چې کړه دا د الهات کارم شروع کوم د مرګرو چې ساده پښتو کې به خبرې کوي نو زه دا د صدق او د کذب د بعضې د علمي اصطلاحات د مجبورۍ نه زه نه استعمالوم دی دپاره چې اوس دا خلک بیان عوام اوري اکثر علما خو پې پوهېږي او تاسو خو پې مولوي صاحبانو ښه پوهېږئ مولوي صاحبانو نو بعضې وخت به مجبورۍ نه پکې دا کوو نو موږ وایو چې په نظریه باندې څنګه یقین کوو چې باقي د رښتیا او د دروغو احتمالات څه وي مولوي صاحبانو موجود وي ملحد څه وایي ما د نظریه د ارتقاء په باره کې په لیب کې مشاهده کړې ده ما په دوربین ما په غدا کې څه کړی دی ما په لیبارټري کې مشاهده کړې ده مولوي صاحبانو او کوم څه چې مشاهده کې راشي بیا به د دوی دلیل شوخه اوس ګور ورته مسلمان
په دې برستو خبره کوو چې تا په لیک کې څه ګټلې دي خو دا ووایي چې د نظریې د ارتقا او اعلی د نظریه لري چې د کائنات آغاز د یوې خلیه نقطې نه شوی دی ذرې نه شوی دی ماده ده چې د دې نه دا شوی دی مولوي صاحبانو آیا په دې نقطه کې حیات موجود و که نه دا کوم ذره چې دی نه چې دا بیگ بینګ کېدو بیگ بینګ وشو دا ماده پیدا شو دی کې حیات موجود و که نه مولوي صاحبانو مولوي او په هغه نقطه کې حیات دی وایي چې موجود و پکې دی څه وایي دا ورته وایي چې موجود اوس ورته مسلمان بیا جواب ورکوي ګوره مسلمان که چېرته په هغې کې حیات موجود و نو هغه نقطه به اوس په سوال ګوره ډېر اهم سوال یې وکړو که دې ماده کې دا کومه ذره چې پیدا شوله ده کې وایي حیات موجود و نو دلته به مسلمان بل سوال کوي که چېرې ده کې حیات موجود و نو بیا به د ارتقا نه تېره شوي لکه دا ماده چې حیات وي د کې ارتقا راځي چینجنګ راځي د دوی په نظر نو به د ارتقا د بلې مرحلې نه تېر شوي آیا تا ته معلومه ده چې هغه وخت کې نقطې څنګه شکل و هغه د بلې نه بیا تېر شوي ده هغه د بلې نه تېر شوي دا خو تسلسل دی او دور راغی مولوي صاحبانو نو دا د زیغ استاد څه ده باطل شو کنه مولوي صاحبانو نه پوهیږي ملحد څه وایي داسې خبره به وکړو چې په هغې کې حیات نه انکار وکړو چې حیات پکې نشي ولې ته دور او تسلسل پرې راغی مولوي صاحبانو مسلمان په بل سوال کوي که چېرته په هغه نقطه کې حیات نه موجود نو د ساینس نظریه چې د یوې بېجانه څیز نه د یو جاندار څیز په وجود کې راتلل ناممکن دي د هغې نقطې نه ټول کائنات څنګه پیدا شو بیا راګیر شو سړی بیا راګیر کو ته چې د حیات پکې نه ولګا موږ به دا اعتراض کړی کنه چې په دې بیگ بینګ کې आवाज وکړو چې په او کې هم جواب اعتراض دی کوونه کې هم اعتراض دی دلته اول ویل چې حیات به ویل حیات پکې نشو نو اوس په بل سوال کو چې حیات پکې نو دا بیجانه ذرې نو دا کائنات څنګه په خود وجود کې راغی عقل منی اسکله نه ونی زبانه مسلمان په بل سوال کوي مسلمان ارتقا د ضرورت په بنیاد کېږي او که د خواهش په بنیاد ارتقا د ضرورت په بنیاد کېږي او که د خواهش په بنیاد کېږي دا به سوال کوي دا هم سوالات دي مولوي صاحبانو یعنی کوم جاندار چې کوم د سیس خواهشو کې دا پکې راځي لکه اس چې د ونو پاڼو خوړل لپاره لکونو کالو ارتقا وکړه او ظرافت جوړ شو مولوي صاحبانو اس د ظرافانه جوړېدل دا د ضرورت په وجه او که د خواهش په وجه ملحد څه وایي ارتقا د ضرورت په وجه کېږي د خواهش په وجه نه کېږي مولوي صاحبانو اوس په سوال کوي بل مسلمان دا خبره وي نو د ځمکې او د سمندر د مخلوقاتو آبا او اجداد ولې مشترک وو ضرورت په وجه کېږي نو موږ ته هغوی سره مشترک ولې وو اول سوال دا چې هغه ټول په سمندر کې ژوند کولو او که په وچې کولو چې ته وایې چې د مایانو د انسانانو دا چې څونه حیواناتو دوی څه شي د دوی آبا او اجداد څه وو مشترک وو نو دوی په اوبو کې ژوند کوو که دوی په څه کوو په وچې ژوند کوو مولوي صاحبانو هغوی ټول په سمندر کې ژوند کړی زمونږ نیکونو مزې خو به یې کړي ښه اوس دلته مولوي صاحبانو سوال پرې راځي بل موږ اورېدلي چې په اوبو کې چې کوم مخلوقات دي مولوي صاحبانو کې ګلپړی وي یو پیپړي دي یو ګلپړی مولوي صاحبانو په دې مایانو کې ګلپړی وي مولوي صاحبانو د هغې په وجه باندې دوی څه کوي دوی دا ساه اخلي مولوي صاحبانو خپل تنفس ځان له برابره کوي موږ اورېدلي دي چې په اوبو کې موجود مخلوقاتو ګلپړی او پیپړي ګلپړی باندې غلط راځي ګلپړی مولوي صاحبانو ګلپړی او پیپړي دواړه موجود دي دوی په سمندري مخلوقاتو کې ګلپړی موجود کېدل صحیح دي اوس موجود دي په هغې کې په حیانو کې اوس موجود دي لیکن د پیپړو څه ضرورت و ځکه په اوبو کې ساه اخیستل محال دي دی وایي چې کله انسانان بهر شو د دغه نه څه شي نه د دریاب نه موږ را بهر شو بیا زموږ پیپړې پیدا شو نو زموږ وزرې ولې نه کېږي زموږ نظر ولې نه تیزېږي دا نه دي موږ اوس نور ارتقا له ضرورت لرو که نه لرو له سطح به دلته سوالات وکړي مولوي صاحبانو بیا ملحد هغوی چې کله د سمندر نه بهر شو نو بیا یې پیپړې پیدا شوې مسلمان عجیبه خبره ده چې د لکونو کاله ارتقا د وجې نه یې پیپړې پیدا نه شوې او صرف د سمندر نه بهر کېدو سره یې پیپړې پیدا شوې د دې نه مخکې هغوی ساه څنګه اخیستله مسلمان د ډارون د ټری اف لایف اون د لایف مطابق انسان او شادو په درمیان کې ډېر مراحل تیر شوي دي اول د چمپینزي یعنی غوریلا جوړ شو غوریلا مولوي صاحب جوړ شو بیا بل مرحله هومو سپینس ته جوړ شو بنماس ته جوړ شو ته وایي دا بل قسم شادو دی بیا ته انسان جوړ شو دغه دا انسان چې د شادو نه کنورټ کېدو دي کې شپږ دغه دي سټیپونه دي اول دې پونه تر هغه به دې پونه تر هغه به اوس هغه نور پونه څه شولې هغه مېز کې چې کومې کړې دي هغه غایب دي مولوي صاحب چرته لاړې پکار دې چې موجود وې کنه دا په یو سټاپ باندې ودرېدو دا په بل سټاپ ودرېدو دا په بل انسان جدید شکل دی د بنماس اوس دا انسان موجود دی د بنماس د مېز کې چې کومې کړې دي چرته لاړې پته نشته ورته سوجه چې د غوریلا موجود دی او هوموسپین بیزو غایب دی دا سينور اعتراضات هم دي مسلمان تا چې کومه داوا کړی چې په لیب کې تا ارتقا لیدلې ده نو تا بکټیریا په انټي بایو دواګانو سره مسه شوی لیدلې ده مولوي صاحبانو تا په لیب کې د نرسته ذهن موجود دی
تا دا ارتقا نه دی لیدلې دا نرسته ذهن کې د پاغه ترتیب سره برابر کړی دی تا دا لیدلې دا ارتقا دې ته وځي خود به خود وځي ته ماته خود به خود وکړه کنه مل جبانو دا عبارت په شابه سین د کوم په وجه چې بکټریا د ارتقا په وجه یو نوی شکل کې اختیار کړي د بیولوژي او جینټیک ساينس د تعلیم په دوران کې داسې مشقونه کولای شي د ارتقا وروسته یو پلانینګ او دماغ موجود دی او دا عمل دی او شعور په وجه کېږي په داسې ارتقا کې شک نشته دا خو ته چینجینګ کې لکه کلونینګ شوی دوی څه کړو دوی اول په یو حیوان باندې یو ګډو چلې دې باندې د کلونینګ کړو د نر ګډ دغه کړو دغه د ماده تور د نکړو د دې ګډې هغه نه بیا یو دغه پیدا شو بیا جنې پیدا کړي وداسي هوا په نوم غوښله هوا نوم ورکړ بیا په هغه باندې ټول مذاهب بالکلیټر زما په خیانه او کې صدر لګی چې بیا په پابندي ولګو چې دا د انسانيت د یو ذهن نرسته دا کیږي موږ زبانو دا څنګه د چې دا ماده د خود به خود دسي شي یو ماده کې ادا الله تعالی وای کنه يهب لما يشاء الناس ويهب لما يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل ما يشاء قيما الله وجاته چې لورګانی ورکوم چاته ځامن ورکوم وسوک شندو ګرځوم د چاپلار نشي زه د پاره دا خبره ضروری ده چې هغه نظریه لاندې چې څومره سوزونه دي چې هغه د ټول ډیټا دا غي باره کې تاسو سره مکمل موجود وي څنګه چې اسلام سره موجود دی د انټرنیشنل ساينس فاونډیشن مطابق نه نوی انواع حیوانات مبارکي مشاهده نه ده شوی 99% نه شي د مذهب دا وره چې انسان د ارتقا پیدایش نه دی ملشبانو دا دلایل دی په ملشبانو د اوسرا شي د ارتقای انسان څومره مدت وروسته وجود تر راغلی دا وایي ملشبانو دا لک پاتې رشه بس زر زر وایي چې دا ختم نن دوه اره بکاله بیشتره سمندر په غاړه ماس په وبو کې ښکارا شو دا د ژوندۍ آغاز او شپېته کروڑه کاله قبل د یوې خلی خلوینا یو مادینا شابه سم یا 3 کروڑه کاله مخکې اسپنج اوسو او سخلوي حیوانات پیدا شو 15 کروڑه کاله مخکې د پاوند نه بغیر بوټي پیدا شو او هغه د وخت د ملا هډوکي لرونکي حیوانات هم پیدا شو 30 کروڑه کاله مخکې میان کباب پیدا شو او دا ماشه کله پیدا شوی دی 10 کروڑه کاله مخکې انسان کله پیدا شوی 15 لک کاله مخکې دا نه ماشه مخکې تکړه دا له وې درې زړونه ورکړل کنه یو زړه سره ګرځي دوه دماغ ځان تور تا نه خو د شاتو مچیم په د پوزلې نه ځان لسه جوړ کړ ته خوري ستا پوزلې نه بوې راځي دي خو د دې پټ کړي دیش کروڑه مخکې لوی د دلی حیوانات پیدا شو دا عظیم الجثه حیوانات 4 فوټه وګدو 15 تنه وزن و 14 کروڑه کاله مخکې د نن او یا 18 کروڑه کاله مخکې بیلکې بونځي پیدا شو کوم نه چې نه خپل شروع کړل یعنی شابه عبارت یعنی هغه شاتو د کوم متعلق چې ویل کېږي چې هغه د انسان جدا جد اعلی دی ستاني کده ښه دا د چا نه کده زمنګ نه دی منشبانو د نن بیا کاله مخکې د بیلکې بونځي او قسم ترکیب تروپس اول انسان پیدا شو اول انساني نسل پیدا شو دی او څوک بیا لګه کاله وي څوک پته لګه کاله وي مزید 50 لګه کاله وروسته بیا یا د نن شل لګه کاله مخکې باشعور انساني نسل پیدا شو کوم چې د کانو ځان د لپاره وسلې جوړ کړي او مزید 2 لکه کال وروسته په انسان کې هغه ذهني ارتقا وشو د نظریه د ارتقا په اړه کې د مغربي مفکرینو دا ملسبانو اوس راځو د نظریه دا په تاسو ورپسې وره مفکرین په اعتراضات کې چې دا څه شي دی غب شپ دی هم درته څه ویل خو ساخته مذهب د مجبورۍ نه نظریه د ارتقا په حق کړی دا د نظریه ارتقا باندې څلور 15 سوالات کوم ملسبانو بس دغه شابه یو سبق دی نظریه د ارتقا باندې متعدد سوالات دارون په خپل کتاب اصل انواع کې متعدد مرتبه وضاحت کړی چې موږ ته معلومات نشته لري د معیار د برقي غذا په اړه کې لیکلي دي په دې باندې په هیڅ تقریبا ناممکن دي چې ظاهر انګیز غذا ولې پیدا شوی دا او تر نن ورځې پورې معلومه نشو چې د دې څه فواید دي بوله چې باندې دا اصلي انواع ما سره موجود دي بوله چې باندې د کتاب اوس سوالات اول سوال دا چې موږ ته د اول انسان معلومات سره چې څوک ملحدین او ډارانو د معلومات نشي چې اول انسان څوک په کومه ژبه خبرې کړې دي د موجوده قوم سره تعلق او د موجوده کوم مذهب منون کې وو دا غي د خزي سره مو د اولاد سره مو دا سلسله نسب کې څوک روان دي اوس ورپسې رچ ډاکنو پس روان دي دا ډارون بابا ورپسې روان دی کالر مارکس ورپسې روان دی ایډم سمیت ورپسې روان دی کوپرنیکس ورپسې روان دی ډیوډ هوم ورپسې روان دی جاج برکلی ورپسې روان دی کانټ ورپسې روان دی فرانسس بیکن دا کوم دا په مذهب هغه په قوم کې را روان دی دویم سوال
دویم سوال دا دی چې د ارتقا یو وړه واقعه تر اوسه پورې انسان مشاهده کړې نه ده، یعنې چې کومه د مرغۍ ارتقا چې کوم مرغۍ ارتقا وکړي او د هغې نه یو چرګ جوړ شي یا خر ارتقا وکړي او د هغه نه اس جوړ شي یا کوم چمپینزې یا ګوریلیا د شادو نه بنماس نه انسان جوړ شي. موږ اوس خو په لکونو په کروړو بنماس موجود دي، شادوګان موجود دي، دنه انسان ولې نه کېږي؟ انسان دي موږ دا ستاسو تر زامن دي، نو تر زامن ولې ځان له قید کړي دي؟ څوک تر زامن قید کوي؟ ته چې وایې چې زه د بنماس د نسل نه یم، تاسو دا ولې قید کې اچولي دي؟ مرشبانو دا سوالات دي چې دوی نه مونږ کو شابه زر وایا بنماس انسان جوړ شي. مونږ ته یو مشاهده وخایي نه معلومه چې په کوم ډول کې ارتقا شوې ده، بلکې د ابتدا چې حیوانات په کوم انداز سره تخلیق شوي دي په هغه انداز سره چلیږي. چې کوم د اربونو کرونو کالو حساب موږ وکړو مرشبانو، هغه صرف یو ګمان دی، ځان دی. موږ یو ګمان کړی چې دومره شپېته لکه کاله دا وشو، اته کروړه کاله دا وشو، هېڅ څه دلیل ورسره پرې نشته مرشبانو. یو نظریه ده د کوم چې هغې سره دلایل نشته. البته داسې مثالونه موجود دي د کوم په سبب چې د ارتقا د نظریې تردید کې موجود دي. مثلا ور اوس لکه مثال شابه مثلا حشرات را پشان کمزور مخلوق تر اوسه پورې پناه کېدل حشرات به ولې نه فرا کېږي؟ دا به موږ سوال کوو مرشبانو. د کوم ځکه چې دوی کې به چینجنګ راغلی وي، دوی نه به غټ انسانان پکې جوړ شوي وي، که نه غټ ځناور پکې جوړ، مګر هغوی بس دستور باقي دي. خپل موسم کې پیدا کېږي. د ریشم چینجی اوسه پورې څنګه موجود دی؟ د انسان د حیات د ارتقا تردید دا یو ستا د ریشم چینجی کوي. چینجی دی او تا ته څه کوي؟ ریشم تیاروي. مرشبانو خلکو دا کاروبار دی. همداسې پېژنئ ریشم چینجی چې ریشم تیاروي. بعضې ملګري به په دې خبرې به نه خبره مرشد مخکې زه شابه همداسې بس کمتر درجې بحري حیوانات کوم چې په ابتدا زمانه کې موجود وو هغه اوس هم په هغه شکل کې موجود دي. ځکه خو اکثر ساینسدانان د نظریې ارتقا نه انکار کوي. د ارتقا منونکو خیال دی چې ارتقا موجود کېدل عمل وایي سست وي. په لکونو کالو او کروړونو کالو کې د دې دا وقوع کېږي، ځکه په نظر نه راځي. مرشبانو موږ ستاسو دا دلیل څه شی دی؟ بس دی لاوه دی مرشبانو. ځکه په کال 1965 کې د آیسلینډ قریب د زلزلې نه وروسته یو آتش فشان مرشبانو په عمل کې یوه جزیره وجود ته راغله. په هغې کې په لږ وخت کې په کال کې یو کال کې په زرهاو څه شی اجسام مرشبانو دغه پکې پیدا شو. مرشبانو حیوانات، چینجي او حشرات الارض او بوټي پکې پیدا شو. دا خبره تر اوسه پورې ستاسو په عقل کې نه راځي. د مثال په طور دا تتلي عبارت په شابه سیان د مثال په طور تتلي د خوشحاله رنګونو په میز کې لوړ مقام لري. چمګادر یو بهترین ریډار لري د یاداشت محفوظ ساتلو او د دماغو د ډیرو وزن په معامله کې. ډولفین د ټولو نه ډیر ترقي یافته مخلوق دی. او جنگي معاملاتو په حواله سره دیمک یعنی سره میګان کوم چې د عامو میګانو نه واړه دي د ټولو مخلوقاتو نه ترقي یافته دي. مرشبانو د هغوی وسله داسې زهر لري د کوم چې د تودوخې نقطه 100 درجې سنټیګریډ لري. مرشبانو خپل ماحول کې د هر بدن د وجلو طاقت لري. د ډولفین یو خاص طور سره تخلیق شوی جسم موجود دی او داسې سرمن لري چې په اسانۍ سره په اوبو کې ډولفین ته داسې سرمن ده چې ډېر په اسانۍ سره په اوبو کې دا رفتار کوي. نو دا ارتقا شوی ده. دا دې کې دا کوم خصوصیات چې د ډولفین ضرورت و دا دله میلاو شو، د انسان چې کوم ضرورت و دا دله میلاو شو د حیواناتو نه. دا ګورئ تاسو به تنګ یې خو دا زر ختمو مرشبان شابه. په حیواناتو کې بې عیبه منصوبه بندي ده. د دې خبرې په حیواناتو کې بې عیبه منصوبه بندي د دې خبرې عکاسي کوي چې ټول جاندار الله تعالی تخلیق کړي دي. لیکن قابل د غور خبره دا ده چې صرف د جسم مالک کېدل کافي نه دي. ځکه علم لرل هم ضروري دي چې کوم جسم به څنګه استعمال او کې راولي. د یو مرغۍ جسم په هغه وخت کې کارآمده وي چې کله هغه اوچت پرواز او په ځمکه باندې واپس کېناستلو ټول کارونه کامیابۍ سره پوره کړي. چې کله موږ مشاهده کوو نو هر یو جاندار د خپل ماحول په مناسبت سره زندگی تېروي او دا د هغه حیوان د پیدایش د لمحې نه شروع کېږي. د بچی خپل پیدایش نه وروسته ماس په نیمه ګنټه کې ودرېدل او منډې وهل شروع کړي. دا 12 سنګونه چې وي هغه چیلې چې وي 12 سنګه چې وي نیمه ګنټه کې دوی او انسان څو کاله کال پس ګرځي مرشبانو. یو نیم کال پس ګرځي مرشبانو. قدم اخلي ماشوم چې اول خاپوړې کوي په مزه شمشتۍ خپلې هګۍ په شګو کې شمشتۍ خپلې هګۍ په شګو کې ولې ساتي؟ وایي چېرې زما بچي پیدا شي خپل دا د اوبو ته نږدې دي بس اوبو له وخورېږي مرشبانو. هغه پوهېږي چې په بچي د اوبو د دخول نه بهر راوځي او سمندر ته ځان رسوي. ټولې خبرې دا تاسو ورکوي چې تمام جاندار د یو مکمل تربیت سره دنیا ته راځي. لکه مکړي جولاګۍ د اجال دا یو ترتیب لچک دی په دې کې مرشبان. دا د خود په خوده کې دی شي وایي دله دا دونه ذهانت چا ورکړی مرشبانو؟ بېشکه د الله تعالی د طرف نه ورته اطاع شوی دغه واچوي دا لفظ د الله صحیح کوي. بېشکه د الله تعالی طرف نه ورته اطاع شوی وجدان او جبلت څه ته وایي مرشبانو؟
په دې دومره درس کې اوس دا جبلت په هتر راغله کته کم زیارات وجدان غوځه اندورني اعلانات دی برته زویم جبلت څه ته وایي په کمناوه کې هغه پوشیده عناصر او عوامل د کوم په ذریعه چې دا څنګه دا نو خپل بقا پیژني خپل بقا ساتي په کومناوه کې دا تاسو ورکړي دا بس بیا وګورئ تاسو سبا مجلس کوي تاسو به جبلت خبر راځي بیا به تاسو باندې سوالات جوابات راځي نو دا خو یاد ساتئ مولوي صاحبانو ښه په کومناوه کې پوشیده عناصر او عوامل د کوم په ذریعه چې دا نو خپل بقا ساتي دغه مختصر او په دمانه من آیتونه ذکر کړ په معنا د خلقت سره مرادي او په معنا د نور مانو سره مرادي شابه تاسو یاد ده بشک د الله تعالی طرف نه روح تاسو وجدان او جبلت په مدد سره جوړاګي داسې ناشنا انداز سره جال تیاروي قدرت داسې مخلوق هم تخلیق کړی دي کوم چې حیرت انګیز انداز سره کور تعمیر کوي لکه شاتو مچي چې کوم چې تیاروي کوم چې د انجینر مثلث د تیاروي مربع د تیاروي د ډیزاینینګ د دوه ګوره د شاتو د په کوم اکسفورد کې سبق ویلې دی کنه پېښور یونیورسيټي ته راغلي مولوي صاحب دریم سوال په دې نظریه باندې دریم سوال هغه دی چې د ارتقای سلسله درمیانه څونه لینکونه چې دي دا پکې غایب دي مولوي صاحب جوړ والا او غیر جوړ والا حیواناتو درمیان کوم لینکونه دي دا لکه فقري او غیر فقري فقري څه ته وایي د ملا هډو کې بعض حیواناتو کې د ملا هډو کې شته بعض کې نشته دا کم زیر مولوي صاحب دا دغه پکې ځکه چې ته حیوان د بل بدلیږي نو دا کې دا کم زین رااله مولوي صاحب د میانو او نورو حیواناتو درمیانه لیکونه هم غایب دي کوم چې خشکی او بو حیوانات ګڼل کېږي او خوځنده حیوانات د مرغانو د یو بل نسیشه دي درمیانه لینکونه کړي هم مفقود دي اوس موږ مولوي صاحب موږ د لون مې مثال ورکو دا په میانو کې داسې میان څه دا لاندې دي نو کته دا ولې دا چې دي دا میان چې دي په دې کې لاندم دي نو دا د نور حیوانات دا میان ولې نه دا ختمه دا خپل بقا ولې ساتي مولوي صاحب د دې وضاحت موجود دی د میانو یو قسم کوم چې د بصارت د صلاحیت نه محروم دي د سمندر په لاندې حصے کې ژوند کوي هغه مختصر ماحول د برقي صلاحیت لرونکي میانو متعدد اقسام هم موجود دي کوم چې نظر لري هغه موجود دي دا څنګه خپل بقا ساتي مولوي صاحب کچې د اتفاق پسند او تحقیق د دروس وي د بصارت نه محروم نه د میان او کبان بعد د نورو کبانو ختم شوی لیکن موږ مشاهده کوو چې د کبانو د مختلف قسم اقسام د لکونو کارلم په امن طریقې سره ژوند کوي تاسو جو کنه دا پته ولګي چې تاسو د ارتقا دویم مثال دړون مار مثال په حقیقت کې د مخکې یو قسم دی کوم چې او لاسونه نه وي د خپل لاسونه بغیر ژوند تیرول ډیر مشکل وي لیکن د دې باوجود د لکونو کار راسي په راز باندې ژوند کوي څلورم سوال دا چې ډارون چې کوم اصول دي هغه د مشاهداتو مولوي صاحب غلط دی اول نمبر د قانون وراثت متعلق دارون وايي خلکو د ډېر زمانه نه سپول کې کټ کولې سوال کوي وای دا د سپول کې به دوی کټ کولې نو سپي بغیر لکې پیدا کیږي موږ دا خبره استاد غلطه ده د قدیم زمانه نه خلک ماشومان سنت اوس سنت پیدا نشو کنه تاسو جاهلان دي چې بس سوالات پکې مولوي صاحب عبارت یو شابه لیکن بلې باندې اعتراض واردېږي ځکه د عربو خلک او عبراني قوم د ماشومانو ختنه کوي د دې باوجود تر اوسه پورې مختون ماشومان پیدا نشو موږ په سنتو دویم نمبر د ماحول سره د مطابقت او همغږي په اړه کې اعتراض پیدا کیږي سوجره چې د سړو د پوستانو داغونه تر اوسه موجود دي دا د ستته چې د پوستانو داغونه موجود دي مولوي صاحب په نور حیواناتو کې ولې نشته د مذکر کې لکه په غوي کې د پوستانو دغه شته تاسو نه تاسو کوم په چيلي کې شته دې به سوال کوي د مولوي صاحب دا خبره حکومت دې به تاسو باندې سوال لازمه ده کله در باندې راغی جواب به لمه اوس نه کړي به چې والله ما خلک کسته میات کړي دې دا سوال کوي چې وګوره د څنګه چې د زنانه شته کنه چې کله وې دې دوه راوتل نو د انسان دا یو جنس دی دا یو نو دا نو خزم دو سړیم دی نو د دې سینې وشو دا غي مو شو د خزه مو شو د خزو له ضرورت نو هغه پاتې شو د سړو څه شي اوس پوچې شو خو نه پاتې دي چې دي موږ دا خو زمونږ دلیل دی چې دا انسان د بنمات نه پیدا د خزه او د سړي د جنس یو دی د تخلیق الله جدا کړی دی په دغه دا نه خدای د سينو پاتې کېدل دا نه خدای د خبره دلیل دی چې دا د الله مخلوق دی او دا د بنمات نه دی کچره دا د نور حیواناتو سره د ابا او اجداد مشترک وي نو په کار دی چې په د نور حیواناتو مذکر کوم دا د سينو څه شي وي نخانه موجود وي مولوي صاحب د دې علما د یو پوسټ ما مخ ته مخ کې راغلو څلور پنځه کاله مخکې دا پوسټ راغو دوی دا ملحدینو دا اعتراض کړو په دې دغه د سړو په دغه ما پښتانو باندې نو ما ذهن ته دا جواب راغلی خو دا مې اوس تاسو ته مولوي صاحب چې دا څه دی د انسان د تخلیق دا مولوي صاحب دا خو د انسان په تخلیق دلالت کوي چې د انسان د خځه او د سړي د جنس څه دی د نور مخلوقاتو نه جدا دی موږ ورته وایو کنه په دې نور مذکر حیوانو کې دا ولې نشته مولوي صاحب چې په انسان کې موجود دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین